زمونږ د بونیر بدقسمتي دا ده چې کوم لیډرشپ یې راځي نو هغوی د خلکو پرسنل کارونه کوي. دېخوا ایکسپریس وی تللی دی، زمونږ نه دېخوا تللی دی. واحد بونیر ضلع ده چې په دې ته ایکسپریس وی نشته. زمونږ د ایم این ای د هغه دا 6 کال دی کم از کم. مختلفو پارټو کې پاتې شو، اخري اوس په پی ټي آی کې پاتې دی. خو د هغه په دې 6 کاله کې علاوه د ټرانسفارمر او د ستنې 10 کاله د دې حکومت شو. دوی اعلان هم کړی، میډیکل کالج خبره پکې شوې ده. اوس هغه میډیکل کالج و چې دوی 400 ته وړو. جی چې بونیر مونږ کم تیر بونیر لیدلی و نو داسې لږه ډېره ترقي خو راغلې ده، خو خاطرخوا مونږ نه یو چې بونیر د نورو ډسټرکونو په شان دې له ترقي ورکړې ده. تاسو پوره دنیا ته ماربل سپلای کوئ، د بونیر سره ولې ظلم کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني. دا خو تاسو په داسې موقع باندې راغلی او زه ستاسو د چینل ډېره شکریا ادا کوم چې بونیر ته راغلی او د بونیر د حالاتو په حواله باندې مو د خلکو رای معلومه کړه. زما په خپله تعلق د پاکستان مسلم لیگ نون سره دی او زمونږ نن هم یو پروګرام دی چې ځای کې زموږ سره د بهبلن خان اعلان دی. نو زه ستاسو هم شکریا ادا کوم. د ترقۍ په حواله باندې خو څنګه چې د مشرانو خبرې وکړې، اوس هم زمونږ د 10 کاله د دې حکومت شو. په دې کې مونږ ته دوی اعلان هم کړی و، لکه د میډیکل کالج خبره پکې شوې ده. اوس هغه میډیکل کالج و چې دوی 400 ته وړو. والله علم داسې دلته پکې د ټنل خبره شوې وه، دلته پکې د ایکسپریس وی خبره شوې وه. دا کارونه زمونږ تقریبا ټول پاتې دي، ونه شو. نو ترقي خو به زمونږ د ایم پی ایګانو د ایم این ایګانو د دوی په حواله باندې راځي. زمونږ د ایم این ای جو الله دې ژوندی ساتي، د هغه دا 6 کال دی کم از کم. په مختلفو پارټو کې پاتې شو، اخري اوس په پی ټي آی کې پاتې دی. خو د هغه په دې 6 کاله کې علاوه د ټرانسفارمر او د ستنې او هم د خلکو ذاتي کارونه په هر پارټۍ کې هغه دوره دا وکړو چې ذاتي ووټ پکې رغوي. نو هغه کو بیا پارټۍ ته ځي، هغه خلک پسې ځي. نو دا د ترقۍ لار نه ده. زمونږ د ترقۍ لار زمونږ نه ګوره دېخوا ایکسپریس وی تللی دی، زمونږ نه دېخوا تللی دی. واحد بونیر ضلع ده چې په دې ته ایکسپریس وی نشته. نو د دې د ایکسپریس وی اعلان شوی دی خو اوس شته نه. مطلب فنډ ورته څوک چا نه دی ورکړی. داسې که د سوی ګیس خبرو کې، نو سوی ګیس باندې دوی خبره وشوه خو شوی نه دی. نو زمونږ د بونیر بدقسمتي دا ده چې کوم لیډرشپ یې راځي نو هغوی د خلکو پرسنل کارونه کوي، عوامي کارونه نه کوي چې هغه شی عوامي شي. مطلب د ګیس دلته راشي، دلته ایکسپریس وی راشي، دلته کیډټ کالج روغ شي، دلته میډیکل کالج روغ شي. چې دا وشي نو دا زموږ د ترقۍ لارې دي او د هغې باندې هېڅوک داسې چا غور نه دی کړی. نو مهرباني دي ټولو له پکار ده، هغه که په هر ګوند کې، که په ان پي کې، که په مسلمي کې، که په پی ټي آی کې، نو دوی له د بونیر د ترقۍ لپاره دې لارو ته راتله پکار ده. مننه چې راتلونکی مستقبل چې دی دغه شي